یو بوډۍ چې تراغلی و د حج نه چا ورته وی څنګه چل دی وی خدای دې ته وساته ډېره ګڼه ګوڼه تا ته به خلک حاجي صاحب وایي لنډی حاجي صاحب به درته وایي سور حاجي صاحب او سپین حاجي صاحب به درته وایي او مختلف نومونه به د باندې ږدي نو ټیک د نوم درته میلاو شو خو ګوره حج دې نه دی شوی او د حرامو پیسو باندې ګوره دا ولا شرط دی چې پیسې به حلالې وي که په حرامو دی او که حج نه کېږي دا میاشت د ذوالقعدې او دې پسې د ذوالحجې میاشت ده او دغه میاشت کې اهم عبادات او بیا په خاص طور باندې حج چې د الله تعالی په فریضو کې اهم عبادت دی فرض عبادت دی هغه د ذوالحجې په دغه میاشت کې ادا کیږي درې قسمه عبادتونه دي یو خاص بدنی عبادت دی بل خاص مالی عبادت دی او دریم قسم هغه عبادت چې هغه مشترک دی د مال او د بدن په منځ کې کم چې خصوصي بدنی عبادات دي لکه منځ لکه روزه شوه د دې تعلق د بدن سره دی په روزه کې انسان په خپل ځان باندې نه هره تکلیف مشقت تند لوږه تېروي منځه کې لومبی به تې اودس کې د جیمې یخو اوبو باندې اودس یا په ګرمۍ کې د ماسپښین مونځ کول دې کې بدن ته تکلیف و مشقت ملاویږي نو دا خصوصي بدنی عبادتونه دي دویم قسم عبادت زمارونو هغه مالی عبادت دی لکه زکات ورکول شو کم انسان چې صاحب نصاب وي او د په مال باندې حولان حول یعنی کال په تیر شي نو دې بخپل مال کې فرض زکات چې کوم مالی عبادت ته دا به د الله کوي او فرض زکات به ادا کوي دریم قسم عبادت زمارونو چې هغه مشترک دی د مال او د بدن په منځ کې هغه حج دی حج انسان چې د حج ارکان ادا کوي نو دی به مال هم لګي پیسې به لګي خو ورسره بدن به استعمالیږي چې هغه د بیت الله شریف طواف دی یا سعی د صفا او د مروه ده یا وقوف د عرفات دی یا د منا او د مزدلفه یا د جمرات کول دا تمام چې کوم دی په دې کې بدن ته مشقت او تکلیف ملاويږي خو ورسره مالم لګي نو دا د عبادت ته چې د شریک دی د مال او د بدن په منځ کې هم به مال لګي او هم به بدن استعمالي د دیو جن روایتو کې راځي کوم حاجی صاحب چې د حج نه راشي او د حج ارکان صحیح ادا کی وې د سیدا لکه چې د په دغه ورځ باندې د مور نه پیدا شو د سیدا ګنا نه پاک وي ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله اسلام نه مخکې چې کوم ګناهونه انسان نشوي کفر کې کم زندگی تیر کړی دا اوس اسلام کې داخل شونه هغه مخکینی تمام ګناهونه معاف شو او د اسلام او دین د پاره هجرت کول کم انسان نه چې د هجرت نه مخکې کم ګناهونه شوي وي نو د هجرت سره هغه مخکینی تمام ګناهونه الله معاف وان الحج يهدم ما كان قبله
او حجم داسې عبادت دی چې د دې سره د حج نه مخکې چې څومره ګناهونه انسان نه شوي وي هغه ورته الله تعالی تمام معاف کړي. د دې وجه نه روایتو کې راځي کله چې حاجي صاحب راشي نو دته وروزه مخې ته او حاجي صاحب چې کله ځي نو د ده سره جلب وکړه د سره لاړ شه او ورته ووایه چې هلته ماله د الله نه خصوصي دعاګانې وغواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله عنه سره روان دی ورته وی عمر ما د پاره به خصوصي دعا وغواړي ته روان یې هلته بیت الله شریف ته عرفات منا مزدلفه او دغه رنګ سعی بین الصفا والمروه او دغه عبادات کې عمره کې طوافونه کې نو ما د پاره د الله تعالی نه دعا وغواړه. ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک چې د تمامو انبیاو امام دی سید الانبیاء والمرسلین دی نبی دی پیغمبر دی رسول دی او حضرت عمر صاحب ته وی یو صحابي ته وی چې ما د پاره به دعا وغواړي. د دې نه معلومیږي چې د حاجي دعا قبلیږي د معتمر دعا قبلیږي څوک چې عمرې لذي د خو خپل بچی پرې ایښي دي کور کلی علاقه یې پرېښې ده او د مال لګولی دی د مسافر دی او د هلته لاړه او هلته بیت الله حرم مکی کې او حرم مدني کې مدینه منوره کې او که په مکه کې وي او د عبادتونه کوي او الله نه سوال او دعاګانې غواړي د ده دعا قبلیږي زما. او چې حاجي راشي نو هغه ته ووایه وی ما د پاره داسې دعا وغواړه چې الله دې وبخه. مونږ خو حاجي له چې ورشوي مونږ له دعا وکړه چې الله مال راکړي پیسې راکړي دا مخه مې سې بنده ده نو دعا وکړه چې الله پاک دا کولاو کې لږ پیسې راشي. عالم له چې لاړ شو قاري له لاړ شو پیر صاحب له لاړ شو مشر کس له لاړ شو دعا وکړه او د څه دعا درته وکړم یاره دا مخه مې بنده ده لاس مې تنګ دی نو دعا راله وغواړه. ټیک ده دا هم ښه خبره ده خو لیکن د ایمان سوال ولې نه کوې. د قبر مرحلې د زنکدن سختې هغه تیارې د قبر مخې ته پرتې دي او د میدان محشر حساب کتاب د صراط په شان پل او دغه جهنم او دا غرغنډې لاندې بلیږي دا مرحلې مخې ته پرتې دي. د دې باره کې خلکو ته وایه چې ما له دعا وغواړه په خپل هم ځان له دعا غواړه مور پلار ته م وایه چې ما له دعا وکړه او دغه رنګې طالبانو مولیانو حاجیانو امیرانو پسې م ګرځه او وایه چې ما دپاره دعا وکړه چې الله مې ایمان نصیب کړي. ژوند د دنیا زما وروڼو دا به ختم شي د دې تکلیف به هم ختم شي او د ده خوشحالي به هم ختمه شي. د دنیا چې څومره ژوند دی عارضي ژوند دی ځواني هم ختمیږي بوډاوالی هم ختمیږي ماشوموالی هم ختمیږي مال هم ختمیږي او دغه رنګ عیش عشرت مزې دا هم ختمېدو والا دي خو د آخرت هغه نه ختمېدونکی ژوند هغه همیشه زندگی د هغې باره کې سوال کوي چې هغه ښکلي شي. دنیا کې ځان نه فقیر او درویش جوړ کا هر بهار لره خزان په جهان شته دی خو خزان نه لري بهار د درویشانو. د الله په لار کې د الله د رضا دپاره هر سکند هر قدم هر ورځ هر غړی د الله د رضا طلبګار شه. نو حاجي صاحب چې د کلي نه وځي نو د بچي پرېښول ښځې پرېښول ښځې پرېښې ده او دغه رنګې روڼې پرېښودل رشته دار د کور د خپلې کمرې هغه د سهولت ژوند یې پرېښو هغه پټیم روټۍ او هغه چای اوبه هغه خوراک څښاک یې پرېښوده او د کلي علاقې غم خادي یې پرېښوده او هغه انکو پښتو یې هر څه چوټي کړه او پیسې راواغستې ویې لګولې
او دې روان دی سفر د بیت الله شریف کوي او د حج په عزم روان دی نو دی چې کله د عزم او اراده خو چې خالص د خدای د رضا دپاره او په حلالو پیسو باندې وي نو دا حاجی بیا مستجاب الدعوات د دعا قبلیږي دی که ځان دپاره دعا غواړي که امت لغواړي رشتہ دارو لغواړي عامو انسانانو لغواړي الله دې دا سعادت صحیح طریقې سره نصیب کړي هغه حج او عمره هغه عبادتونه دې الله نصیب کړي چې په کوم باندې الله تعالی صحیح راضي کېږي خو شرط ولدا دی چې خېټه کې حلال وي شرط ولدا دی چې پیسې حلالې وي شرط ولدا دی چې نیت دې صحیح وي شرط ولدا دی چې د حج علم در سره وي که بې علم حج دې وکړه هسې ډغرې دې ووالې نیت کې دې فرق و نو هسې ریا دې وکړه بس فضول ډغرې تکلیف دې مشقت دې برداشت ټیک د حاجي عجیبه ته خلک وایي نوم به درپسې شي خو د حج چې هغه کم پیدا د ابد نه میلاوي یا دې پیسې حرامې وي پردې مال دې ګیر کړی وي یا دې په ناروا او په حرام او په ناجایزه ګټلې وي او اوس لګیا شوې ځې حج له او د حرامو پیسو باندې ګورې دا ولا شرط دی چې پیسې به حلالې وي که په حرامو دی او که حج نه کېږي تا ته به خلک حاجي صاحب وایي لنډی حاجي صاحب به درته وایي سور حاجي صاحب او سپین حاجي صاحب به درته وایي او مختلف نومونه به د باندې ږدي نو ټیک د نوم درته میلاو شو خو ګوره حج دی نه دی شوی حج دپاره نیت صحیح نیت ضروري دی حج دپاره علم ضروري دی چې ته د حج په ارکانو پوهیږې په مسایلو یې پوهیږې حج دپاره خېټه کې حلال ضروري دی چې تا کانه پینا خوراک سکاک حلال وي او دغه رنګې مال دی حلال وي حلال بیا ته حج وکړه نو ته به داسې پاک شي د ګناه نه داسې به صفا شي لکه په دغه ورځ چې ته د مور نه پیدا شوې د مور نه پیدا ماشوم دی د ګناهونو نه بیخي صفا وي دقه رنګې دا حاجي صاحب چې حج وکړي نو دی د ګناه نه پاک او صفا شي او که چا د دې امورو خیال ونه ساته حج یې وکړه د جز چکر هم و د زمزم اوبه مخې ډېرې څکلي دي او د هلته ډېر زیات نفلونه او طوافونه او دعاګانې هم غوښتې دي که د چا مال حرام و نیت یې صحیح نه و یا ورسره علم نه و د حج علم نو ده خو حج وکړه خو ګورې نه دی شوی ډېر پکې لاړ شي هلته هوټل کې پراته وي حرم ته مانځل هم نه ځي مړوي کېږي که نه نو کېږي خو پاکستان کې هم کېږي که نه بیا دلته څه شي له راتلې موږ د عمرې ته لاړو نو ډېر ملګري ما وکتل او یو زموږ د پښتنو غلط رواج دا دی چې په ځوانۍ کې نه ځي چې بیخي غریب بوډا شي بوډا چان چې پانچې شي نو بچي راوچت شي وي په دې بابا باندې حج کوم بیبې باندې حج کوم نو حج کول داسې ګپ خو نه دی حج خو طاقت غواړي د غریب بیخي دماغ کار نه کوي نو بیا پلار ولیږي نو چې ویلیږي نو هلته بلډینګ کې پروت غریب نو هغه ورځ شپې پوره کې بله ورځ وله داسې یاره راغستي ایرپورټ ته روان دی حاجي صاحب راغی هلته د حج یو رکن هم نه ادا کړی او که ادا کړی په بې علمۍ ادا کړی حج نه شوی او لیږلی هم په حرام وي او دلته بیا د دیګونه باندې کړي بې راله د حج نه او بابا راغی د حج نه او کلي علاقه کې نوم وشو حاجي صاحب راغی او که تپوس دې ته وکړه چې څنګه حج دې وکړه بس تلي والله استاد جي ډېره مزه یې وکړه یو بوډۍ چې ته راغلی وه د حج نه چا ورته وی څنګه چل دی وی خدای دې ته وساته ډېره ګڼه ګوڼه خدای دې ساته وی ډېره ګڼه ګوڼه خلک وایي الله دې وله بوځه او ډېر د محبت او د مینې سفر دی حاجي چې هلته پسه تیر شي
کم تکلیف او کم مشقت هغه بدل ته چاته نه بیانوي، هغه د هغه صفت بیانوي چې هغه تکلیف کې هم ګورې خوند دی، مزه ده. یو کس تلی او مدینه منوره کې چېرته ماسته راواغسته، هغه پې تراوه ولګېده. نو وایي چې دا څنګه تراوه ماسته دی؟ هغه مستو ته بېکاره ووي، تراوه یې بې خوندې ورته ووي. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک خوب کې ولیده. شابه فی الفور زما د ښار نه وځه، مدینې منورې نه خپې سپکوه. زما د ښار مستو ته دې سپک وکتل، د مدینې سپي به هم درانه ګڼې. انسانان او خوراک او څښاک او سکونت دا خو به هر یو څیز په ادب تېری. د دې وجه نه حاجي محمد امین رحمت الله علیه چې به لاړه نو خپیابله به ګرځېده، پیزار به یې نه په خپو کو. د حج په ایامو کې خپیابله خپې ګرځي. وی اسې نه زما په هغه ځای باندې خپه راشي چې کوم ځای باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپه ایښې ده، نو پیزار سره هغه بې ادبي ده چې زه په هغه ځای خپه ږدم. ابوبکر صاحب خپه ایښې ده، عثمان عمر صاحب صحابه رضوان الله عنهم اجمعین په کومه خوره خپې ایښې دي او زه پیزار سره په هغه ځای خپه ږدم، نو دا بې ادبي ده، دا زه نشم برداشت کولی. حالانکې داسې ناروا خبره نه ده، خو دا د عشق او د محبت سره تعلق لري. او چغې به یې والې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده. حضرت پرې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده، د عامه ځمکه نه ده، ګورې دا مدینه منوره ده. حضرت مبارک جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پې خپې مبارک ایښي، قدمونه پې ایښي دي. دا خواره ځمکه نه ده، عامه ځمکه نه ده. زړګي سترګې لګوه، یعنې قدم مه لګوه، زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده. یعنې قدم مه ږده، زړګي خپلې سترګې ولګوه. زړګي زړه ایښودل په دغه لار پکار دی، په دغه لار باندې په سر او په سترګو ګرځېدل پکار دی. دا عامه ځمکه نه ده، ځکه حضرت پرې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده. خو تعلق د عشق سره دی، تعلق د مینې سره دی. د چا چې د دواړو جهانو د سردار مبارک سره محبت وي او مینې وي، عشق وي، نو دا مدینه منوره عام ښار نه ګڼي، عامه ځمکه نه ګڼي. نو د شپې خوب کې ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی زما د ښار نه وځه. دی چې راپاڅېد نو ملګرو ته یې وی ما خو داسې خوب ولیده او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زما د ښار نه وځه. په سبا له بیا ولیده، په بله ورځ بیا مقه شان خوب ولیده. نو چا ورته وی چې نبی علیه السلام په خوب کې ووینې، دا هو به هو نبی علیه السلام دی. من رآ فی المنام، چا چې زه خوب کې ولیدم فقد رآني، نبی علیه السلام فرمایي چې زه په خپله لیدلیم. ویل ولې؟ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان زما په شکل باندې نشي راتلی چاته خوب. نو تا چې درې شپې په خوب کې ولیده او نبی علیه السلام تا ته قار دی، غصه دی او خفه دی، نو شابه د دې ښار نه خپې سپکوه، مدینې منورې نه وځه. زما رونو هلته چې په حاجیانو په عمرو والا کم تکلیف او مشقت تیر شو، یا یو څیز یې خوښ نه شو، انسان دی نو هغه ښار ته د نورو ښارونو نه بعضې څیزونه راځي، د خرڅ خوراک څیزونه، سبزي شوه، فروټ شو، یا داسې د کانې پینې اشیا، او ستا خوښ نه شو، نو ګورې بد رد به نه وی ورپسې، د چا د مخه به ورپسې نه وی.